موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أماه يطوأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا اشعری ورته ځکوي نسبت د ال الاشعر دا یو د پنی کونو کېو او د خپل نوم سره عبد الله ابن قیس ادا بیات لری کله به تپوس در نبی اکوم چې دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سنم د خپل نوم نه د خپل نوم د عبد الله ابن قیس ابن سلیم ابن حزار الاشعری او د پدی خپل کونی سره مشهور دي د مکی مکرمه تر اغله او د هجرت نمخ کی اسلام راړو بیا حبشي تلاړو او بیا مدینه منوره تر اغه پس د فتح د خیبر او نبی علیہ السلام په باز علاقو د گورنر هم جوړ کړو عمر رضی اللہ عنہ په بصره باندې گورنر جوړ کړ د مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہ پس د گورنر نګور احواز اصبهان دا علاقه د فتح کړي او بیا عثمان رضی اللہ عنہ د کوفی گورنر کو او د ډېر خیسته आवाज قران چې ویل ډېر خپل आवाज دا الله حبیب د دوباره کې فرمایلی صحیح حدیث کې راغلی ویلقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود وید داود علیہ السلام د خاندان اونتی خیسته آواز دلم ملاو دے ابو عثمان نهدی وی چې مار ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ پسی مسکولو نو وی ما دا سی آواز د شاورې دل نه دي او کله چې عمر رضی اللہ عنہ دې صحیح کو ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ به موږ له خلک را یادا شراک او کله به ورته یره د الله طرف له قران نورم شوق پیدا کا نو د قران لست عمر رضی الله عنه ورته وګي قران سره الله طرف له شوق پیدا کی و عمر رضی اللہ عنہ دا وصیت لیکلو چې زما عامل به یو کال نسیوانی اب بدلیږي وګور سره دا غینا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سلور کال متواتر گورنر ګرځول د دین 300 او شپېته احادیث منقول دي دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نه 300 او شپېته حدیث منقول دي دیوی ثلاثه درې قسم کسان دي الله حبیب فرمایلی دي لهم اجران چې دای د پاره بدوا اجرونه پرز د قیامت اے د هر عمل بدوی ته دوا اجرونه ملاوي او یوازې دا درې نه دي دا سه ډېر په احادیثو کې راغلي وای درې قسم کسان دي چې دای ته دوا اجرونه د هر عمل ملاوي رجل یو سړی دی من اهل الكتاب د اهل کتابنا آمن بنبیه چې ایمان وروړ او خپل پیغمبر او خپل دین پس روانو بیا چې د الله حبیب راغی نو آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم اے په يهودیت نصرانیت روانو او د الله د حبیب دعوت ورته ورسیدنو ایمان راړو په محمد صلی الله علیه وسلم دای ته بدوا اجرنا الله ورکړي او یو جدا مخکې د خو او طبیعت او اخلاق د هغه شریعت سره جوړ شو اوس دې بل شریعت متطهره چراړی نو دا په بدن باندې ګران دي والعبد المملوک او هغه غلام چې د بل مریوي اذا ادى حق الله وحق مواليه شکل هغه دا کوي حق د الله او حق د خپل مالکانو نه د خپل مالک په حق کې کمی راولي او نه د الله په عبادت کې
ورجل نوبل غسړې دې كانت عنده امه دا غسره وینځوي دا غسره وینځر یو سړې دې كانت عنده امتن دا غسره وینځوي یتوها دیور سره صحبت کوي لکه وینځ بلا نکاح دا رواوي دې داغه سلام بستری او صحبت کوي فادبها او ادب ور کوي غیتا فاحسن تادیبها نو ډیر خيستا ادب ور کوي غیتا اخلاق ورته خي د شریعت اغا آداب ورته خي وعلمها وغیت تعلیم ور کوي فاحسن تعلیمها نو ډیر خيستا تعلیم ور کوي غیتا خپل تعلیم ورته ورکو هغه نه پس ثم اعتقها بازادک فتزوجها بپنکا واغستا فله اجران ندلب الله رب العزت دعا جنور کئ متفق علیه پدی حدیث د امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق وعن